دسی حالت را روان دی چې بچی به وایي چې زه د مور سره نکاح کوم. دسی حالت را روان دی. حیوانیت را دنده کېدو واله دی او دا حیا را نه اوچتېږي. دا حیا هم د منځ نه ځي او دقه موبایل به دا حیا پورته کوي. دا مې یاد ساتئ، دا بې حیایي چې راځي د دې د لاسه به راځي او د دې ټیک ټاکو د لاسه به راځي. دا بې حیایي را پسې را روانه ده. دا حیا به رانه پورته کېږي. پلار او مورې د حیا هغه یو دور و چې بچي به د مور په مخ کې خبرې نه شوې کولی. بچي به د مور په مخ کې خبرې نه شوې کولی. بچي به د پلار په اظهار نه پخپو کو. بچی به د پلار په مسله نه ودرېدو. دا زما د بابا جان مسله ده. او دسی دورو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات کیږي. بچی ته وایي بچیا دې کمره کې درنه چرته ګناه ونه شي، دې کوړګۍ ته خیال کوئ. دی ولې بابا جانا بچیا دې کې مې دومره پیرې قرآن ختم کړی دی چې ما نه یېر دی چې څه زلمه قرآن شته. داسې یو مشر یو بابا شته چې بچو ته وایي بچو ګورئ که زه نه یم نو دې کمره کې ګناه ونه کوې. ما ډېرې پیرې په دې کمره کې د الله کلام ختم کړی. بچو له قرآن ورکوي لاس کې. بچیم علماو ته کښېنوئ. دا درته حقیقت وامری ولی وایي دې علماو پسې پیزار ګرځوئ. بچو ته خو وایي اسې پسې ګرځئ. اسې دا بې حیایي رانه نوتو واله ده. وایي ونیسئ د علماو لمنې، ونیسئ. دا د انبیاو وارثان دي. چرې به ستا بچي ته غلطه ښوونه ونه کړي. چرې نه د هلکانو د سکول نه دا خپله جینۍ رابار کا کنینو ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. چې دا کار څوک کوي په مسلمانانو کې دا خو بې حیایي خورول دي. الله وایي لوی عذاب به ورکم، دردناک عذاب به ورکم. که ته وایې چې دا به څنګه چلي، کوم دی به عذاب وي؟ استاد دا خو هلکان دې غاړې تري او جینکۍ دې غاړې تري. قسم په خدای د جومات ته یې راوسته ټیک لري نو چې دې جومات ته اوس د زنانو راتله چې عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې جینکۍ ښځې د جومات ته نه راځي نو دې کې خیر نو بیا چې راشه هلکانو سره هغه هلکان چې لیوني هلکان دي، د نهم هلکان دي، د لسم هلکان دي. ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء. قرآن ویلی دی، سورت نور قانون ویلی دی. دا خپل لور خور په زنا باندې مه مجبوره کوه. دا خو ته هلک او هلکه چې دی یو ځای کړه، یو ځای هلک دی خوا کې ورسره هلکه ده. د رب خاطر وکئ. دا زمونږ د حیا خبره ده. الحیاء من الایمان. خو داسې هلکان دي جذبات واله دي، هغې کې خو شیطان دی، هغې کې خو نفس دی. نو د خپله لور خورو یا پښتنو یا مسلمانانو په درخواست راته ویمه، په مینت راته ویمه، په دې راته ویم قسم دی به شرمېږي په دې باندې چې د هلکانو د سکول نه د خپله لور خور راوباسه. دا خیر دی که نه چې مجبوري ده او ځای یې نشته، ځان له ادارې نشته، نو نه دی وایي که نه دا سکوله. هلک سره سله یو ځای لیږي، هلک سره سله کښېنې د نهم هلکانو او د لسم هلکانه خو لیوني. خو هغوی چې زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. آخو اغا زندگی والا الکان دی، آخو دا سے الکان دی جذبات والا دی. خیال لرے آیت چی ختمی کی پا دیبانی ختمی کی چی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ پوئی گی و تاسو نو پوئی گے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. پا دی ٹکی آیت ختم کرے چی دیبانی اللہ پوئی گی. دا چې تا د غیمې سر کېښودو چینی دې ولېږله دا لږ خواله پر رب ذوالجلال یقینو که په دې سکولونو مخې ته کله ځای په ځای د هلکان اوړي راوړي چوټی په وخت کې د دې سوشل میډیا استعمال صحیح کوئ. سوشل میډیا مونږ خو تېنه ضرورت جوړ کړی دی چې بعد دا ضرورت نه چې د قرآن نم اوله درجه د سوشل میډیا ده. مونږ خو دومره فرض کړی ده. نو بیا د دې استعمال لږ صحیح کوئ. دا پدې د ډمتوب او د کنجرتوب اظهار مکوئ. خلکو ته دا مکټر ډمان یو. مخکې به پښتون ویل زه کټر پښتون یم، زه به پښتو سره، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. مخکې به پښتون دا ویل. اوس پښتون په سوشل میډیا دا وایي چې زه ښه پوخ ډم یم، بل ډم معنی شته. نو زمونږ سپینګیري الله دې هغوی له هم هدایت وکړي چې د هغې ویډیو ته وګورې چې هغه کم ګډېږي. خو بیا داسې سپینګیري چې د هغې په دې سوشل میډیا باندې کلیپونه وګورې د هغې کنځلې او د هغې دا نازیبه خبرې، بېهوده حرکتونه، ستا به زړه خفه شي. ږیره هم سپینه، ټوپۍ هم اچولي او کچه خبرې کوي.
بیا زمونږ نوجوانان د هغې نخرې پیښې چې وګورئ هغې کوڅه کې هم سلومو جوړوي خپل کور نه به راوځي بل هلک نه موبایل ورکړي وي بس راله ویډیو جوړه تیز تیز به را روان شي داسې څه به کېږي آخر علامہ اقبال وی یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو ہمیں گلا تم سے ہے یورپ سے نہیں یورپ نہ چکم سٹیل و پوزیشن راشی فیشن ټولنه اول هغه زموږ مسلمانان کوي او الله سوي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والو یهود و نصارا دا خپل مرګري مګنئ دا خپل دوستان منیسئ دا خپل غمخوار مګنئ دا د ځان دپاره د ترقۍ راز مګنئ زمون ټولو نه لوی شوق دا دی چې زه یورپ ته لاړ شم ولې یورپي ملکونو ترقي کړې ده یورپي ملکونو کې سکون ډېر دی زه تاسو ته نن دا وایم چې د ټولو نه زیات ښایسته ملک په یورپ کې هغه سویزرلینډ دی لیکن د ټولو نه زیاته خودکشي او د خودکشۍ شرح په سویزرلینډ کې زیاته ده ښایسته ملک دی انتهایی ښایسته ملک د ځمکې د پاسه جنت دی لیکن د ټولو نه زیاته خودکشي هلته خلک کوي نو معلومه ده شوه زما مسلمانه چې په ریډ او په گرین پاسپورټ کې خوشحالي زمونږ مسلمان نوجوان ته زړه کې دا چولې شوي دي چې ایمان پرېږده الله هم پرېږده رسول هم پرېږده قرآن هم پرېږده صرف گرین پاسپورٹ حاصل کا